د سونو پښتونخوا قدرمنو کتونکو زه عرفان ابراهیم یم. په سوات کې چې نن کومه واقعه مخې ته راغلې ده د هغې په اړه باندې زه ستاسو سره اپډیټس د سوات نه شریکوم. په سوات کې نن ډېره زیاته زړه دردونکې واقعه چې د هغه مخې ته راغلې ده چې په سیلابي ریله کې د یو کور 18 کسان چې دي هغه د سوات په سیند کې بهېدلي دي او د سوات په سیند باندې لاهو شوي دي چې په هغې کې تر دې دمه د 2 کسانو لاشونه چې دي هغه موندلی شوي دي او د نورو کسانو دپاره کوم چې لاپته افراد دي نو د هغې دپاره ریسکیو اپریشن چې دی هغه روان دی. په دغه ریسکیو اپریشن کې د پاک فوج ځوانان چې دي هغه هم حصه اخلي. د هغې سره سره لوکل کمیونټي چې ده هغه هم په دغه کې حصه اخلي. د عیني شاهدینو مطابق کم خلک چې په موقع باندې موجود وو نو هغې دا خبره مخې ته راوړې ده چې په سهار په 8 بجې باندې موږ ریسکیو 1122 چې کوم هیډ اپس دی د هغې په ایمرجنسي نمبر باندې موږ کال کړی دی چې څه کسان د سوات په سیند کې ګیر شوي دي. چونکې دغه ریله چې ده نو دا سهار په 6:30 بجې باندې په سوات کې باران چې دی هغه شروع شوی دی او تقریبا په 7 بجې باندې دغه ریله چې ده هغه د خوازخیلې د مقام نه په کته باندې اغوښتلې ده. نو یقینا 9:30 بجې باندې به دا د پیزاګټ مقام ته رسېدلي وي او په 8 بجې باندې دغه ریله دومره زیاته شوې ده چې د سیالکوټ د یو خاندان 18 کسان چې دي هغه په دغه کې پساو شوي وو. دغه خلکو خپل مرګ چې دی هغه د نږدې نه لیدو او دېخوا په غاړه باندې ورته د سوات مقامي خلک چې دی هغه ولاړو په دې انتظار باندې چې د سوات ضلعي انتظامیه به راځي، د سوات ریسکیو ټیمونه چې دی هغه به راځي او هغه به دلته کې دغه کسان چې کوم په سوات سیند کې بند شوي دي یا په سوات سیند کې ګیر شوي دي دا به راوباسي. خو د بدقسمتۍ نه د سوات ضلعي انتظامیې خپل کردار چې دی هغه په صحیح طریقه باندې ونه لوبو او دغه ځایي خلکو د وینا تر مخه چې کله هم ریسکیو 1122 والا راغلل نو هغې وي چې زموږ سره جالي نشته دی، یعنې زموږ سره هغه وسایل نشته په کومو وسایلو باندې چې کم دغه پساو شوي خلک چې دي هغه راویستل غواړي. د ضلعي انتظامیې لخوا په سوات کې په سوات په سیند باندې د په 144 لګېدلې ده خو دغه د په 144 صرف و صرف په لامبلو باندې لګېدلې ده چې د سوات لوکل خلک چې دي هغه به د سوات سیند ته نه ځي. اوس که موږ خبره وکړو په سوات کې کرش مافیا چې ده هغه ډېر زیات زور چې دی هغه نیولی دی. په رڼا ورځ باندې او د شپې په تیاره کې هغه د سوات د سیند نه دغه کرش چې دی هغه راوباسي او اکسویټر چې دی هغه پکې لګیا وي. دغه یو اکسویټر چې هغه تر 20 فوټو پورې جوور یوه کنده چې د هغه په دغه سیند کې وباسي. کله چې هم داسې ناشنا خلک دغه سایډ ته لاړ شي هغې ته خو دغه پته نه وي د اوبو په ډب کې دغه پته نه لګي چې یاره دلته کې کنده شته او که نه. کله چې ورته هم هغې ورغوزار شي نو بیا د راوختلو چانس چې دی هغه ترې نه وي. نو د دغه کرش مافیا له وجې نه چونکې د صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه د هغې کردار چې دی هغه هم نن سبا ډېر زیات نیګټیو دی او صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه په یو ناکامه لار باندې روان دی. نو دغه شانتې د سوات ضلعي انتظامیه هم ډېره زیاته د ناکامۍ سره مخ ده چې هغې دغه سوات سیند چې دی هغه برایانام په لیز باندې ورکړی دی او د ډپټي کمیشنر سوات د وینا تر مخه چې موږ د دې نه په یو کال کې 6 کروړه روپۍ چې دی هغه ګټلي دي. اوس د سوات د سیند حلیه دومره دغه کرش مافیا خرابه کړې ده چې ځای په ځای باندې لوی غرونه چې دی هغه د ګټو ولاړ دي. دوی چې کله هم اکسویشن وکړي شګه چې ده یا باجري چې ده هغه راوباسي نو دغه ګټې چې دي هغه نه هم ډېرې جوړ کړي. بیا په هغې کې دا پته نه لګي چې دا ځای هوار دی، دلته کې دا ځای د لامبلو دی که نه دی، دلته کې اورېدل کېږي او که نه کېږي. نو د سوات د سیند ښکلا چې ده هغه دغه کرش مافیا چې ده هغه خرابه کړې ده. یقینا که موږ وګورو په دنیا کې سوات ډېر زیات مشهور دی او سوات چې دی هغه یا په غرونو باندې سوات دی، سوات یا په سیند باندې سوات دی، په یخو اوبو په یخو هواګانو باندې سوات دی. نو دغه ځنګلونه چې دي هغه هم د سوات هغه تباهۍ طرف ته روان دي. خلک لګیا دي دغه غیر قانوني لرګي چې دي هغه په ځنګلونو کې وهي، د ځنګلونو کټایي چې د هغه روانه ده. دغه شانتې په سیند باندې دغه مافیا چې د هغه لګېدلې ده او
او د یو سورس مطابق د کریډیبل ذرایع مطابق چې د سوات په سیند کې څومره هم کرش مافیا لګیا ده نو دا باقاعده د ضلعي انتظامیې صاحبسرانو ته پیسې چې د هغه ورکوي چې هغې د دې نه پیسې اخلي او هغې ورځ د شپې خپل کار چې د هغه مخ په وړاندې بوځي. خبره دا کوو قدرمنو کتونکو چې په سوات کې دغه کومه دلخراش واقعیت چې دا هغه مخې ته راغلې ده نو دا د ضلعي انتظامیې او د ریسکیو د ناکامۍ د وجې نه چې دا هغه مخې ته راغلې ده ځکه چې ضلعي انتظامیې مخکې ریډ الرټ چې دی هغه نه دی جاري کړی خلکو ته انتباه نه ده ورکړې چې داسې سیلابي صورتحال چې دی هغه به جوړیږي او په دې کې د ټولو نه لویه ذمهواري چې د هغه د ایریګیشن ډپارټمنټ چې د هغه جوړیږي چې هغه خلکو ته ووایي چې د سوات سیند کې اوس د سیند لیول چې دی هغه د اوبو دومره دی او په راتلونکي 24 غنټو کې د دې اوبو لیول چې دی هغه زیاتېدلی شي یعنې د سوات سیند کې سیلاب چې دی هغه راتللی شي نو هغې مخکې خلکو ته اطلاع هم نه ده ورکړې د سوات ضلعي انتظامیه هغې هم خلکو ته نه اطلاع ورکړې ده او نه ضلعي انتظامیه بیا هغې اهلکار چېرته په دغه ځای باندې تعینات کړي وو یا د سوات چې کوم پولیس دي د هغې ځوانان چېرته په سیند کې په دغه کوم چې تفریحي مقامات دي نو په هغې کې نه دي تعینات کړی شوي چې هغې خلک چې کوم سیلګري د ملک د بېلابېلو سیمو نه سوات ته راځي چې هغې د سوات د سیند ته د تللو نه منع کړي. یقینا دا خبره ډیره زیاته واضحه ده که چېرې څوک د سیالکوټ نه راشي که د لاهور نه راځي که د اسلام آباد نه راځي د کراچۍ نه راځي یا د ملک د بېلابېلو سیمو نه څوک هم راځي نو هغې ته خو د سوات د سیند د لیول پته نه لګي چې یاره د سوات سیند لیول په دې ټایم کې څنګه دی یا دلته کې کومه ریلۍ چې راځي نو دا اچانک راځي دغه فلډ سچویشن چې دی هغه په تادۍ کې جوړیږي که نه هغه وخت اخلي نو دغه خلکو ته هیڅ د سوات د موسم پته نه لګي د کوم چې د سوات سیند دی د هغې د مزاج پته ورته نه لګي خو ولې ضلعي انتظامیې ذمهواري دا جوړیږي چې دغه خلکو ته ووایي چې تاسو به د سوات د سیند نه خپل ځانونه چې دی هغه لرې ساتئ. کوم چې هوټل انتظامیه ده نو د هغې هم دغه ذمهواري جوړیږي چې دلته کې کوم سیلانیان راځي کوم هوټلو ته نو چې هغې ته دغه خبره کوي چې یاره تاسو د سوات سیند ته مه ځئ. بیا د بدقسمتۍ نه په سوات کې چې کوم انکروچمنټ چې دی نو هغه هم ډیر زیات شوی دی. قبضه مافیا چې دا هغه یا خو هغې تللی دي او د سیند چې کوم حدود دي په هغې کې ځان له هوټلې چې دی هغه جوړې کړي دي یا دغه پارکونو والے چې دي هغه تللی دي او په سیند کې دغه تفریحي مقامات چې دی هغه جوړ کړي دي نو یقینا د دغې وجې نه هم د سوات سیند چې دی هغه راتنګ شوی هم دی او که راتنګ شوی نه دی خو دغه خلک هغه تفریحي مقامات چې دي نو یقینا هغه په سوات په سیند کې د هغې په حدودو کې دي نو کله چې هم سیلاب راشي کله اوبه راډیرې شي نو دغه ځایونه د خپل ځان سره ویسي او دغه ځایونه په خپله ولقه کې واخلي نو د عامې کمیونټي کوم چې د سوات لوکل خلک دي نو هغې یقینا د سوات په ضلعي انتظامیه باندې ډېر زیات غوسه دي په د ریسکیو په 1122 باندې ډېر زیات غوسه دي او په صوبایي ګورنمنټ باندې ډېر زیات غوسه دي چې د صوبایي ګورنمنټ سره د خپلو عیاشیانو دپاره د خپلو ګرځېدلو دپاره هلیکاپټر وي خو د دې سره د ریسکیو چې یو 18 ځانونه چې دي هغه د سوات په سیند کې نښتي دي نو د هغې د ریسکیو کولو دپاره د دې سره داسې وسایل چې دی هغه نه وي. افسران چې دي کوم چې د ریسکیو ټیم دی نو هغه هم لیټ را رسېدلی دی که د ضلعي انتظامیې کم افسران دي که هغه اسسټنټ کمیشنر دی که ډپټي کمیشنر سوات دی که ډي پي او سوات دی یا د دې نه علاوه که نور داسې اعلی احکام دي نو هغې هم په موقع باندې دغه سپاټ ته نه دي را رسېدلي د کوم ځای نه چې دغه 18 تنان چې دي هغه وړی شوي دي. د ریسکیو 1122 د ترجمان تر مخه چې کله زما د هغې سره خبرې وشوې نو هغې دا خبره زیاته کړه چې موږ 7 تنان چې دي هغه تر دې دمه ریسکیو کړي دي د سوات په مختلفو مقاماتو کې لکه په اوډیګرام کې په مانیار غالیګي کې د دې نه علاوه په ګوګدره کې موږ مختلف لاشونه چې دي هغه راویستلي دي او دغه لاشونه چې دي هغه په پوري توګه باندې د سیدو شریف سنټرل هسپتال ته هم منتقل کړی شوي دي خو اوس هم دغه ریسکیو اپریشن چې دی هغه روان دی د پاک پوج ځوانان هم په دغې کې حصه اخلي د هغې سره سره د ریسکیو ټیمونه چې دي هغه هم لګیا دي او لوکل کم غوتخور چې دي هغه هم لګیا
میډیا دی او دغه اپریشن کې حصہ اخلي او کم میسنګ پرسنز چې دي کم خلک چې د سوات په سین کې لاهو شوي دي نو د هغې د راویستلو دپاره اپریشن چې دی هغه تر دې دمه هم روان دی خو د خلکو ګیله د ضلعي انتظامیې نه د صوبایي ګورنمنټ نه ضرور دا ده چې صوبایي ګورنمنټ چونکې په ناکامۍ طرف ته روان دی دلته کې د هغې د ټوریزم کې هم داسې صحیح اقدامات چې دی هغه نه دي کړي کم ټورست چې بهر نه راځي نو د هغې دپاره حفاظتي هېڅ قسمه اقدامات چې دی هغه په سوات کې نشته دی د سوات سین هولیه چې د هغه د ضلعي انتظامیې لخوا تباه شوه چونکې هغې پکې براه راست انوال دي چې هغې په لیز باندې ورکړي دی او غیر قانوني کرش پلانټس چې دی هغه هم دلته کې موجود دي د سوات ځنګلونه هم د دغه ضلعي انتظامیې او د صوبایي ګورنمنټ له وجې نه چې دا هغه ځنګلونه هم تباه شو نو خلک چې دی هغه ډېر زیات غوسه دي او سبا ماسپښین 2 بجې په نشاط چوک منګوره کې د ضلعي انتظامیې خلاف د یو لوی احتجاج اعلان هم کړی دی چې دغه احتجاج چې دی هغه به د سوات ولسي پاڅون چې دی د هغې ځوانان به یې لیډ کوي نو قدرمنو تر دې دمه دغه معلومات چې دی هغه ما تاسو ته درو رسول نور نوي معلومات چې دی هغه به تاسو ته هم د سونو پښتونخوا د دغه فیسبوک پاڼې نه میلاویږي د نورو اپډیټس او معلوماتو دپاره د سونو پښتونخوا سره اوسئ د لوی الله